زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرین او مسلمانانو ورونو، الله تعالی زمونږ د هدایت او راهنمایۍ دپاره او زمونږ د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره ښکلی کتاب را لېږلی قرآن کریم. په دې کې زمونږ د دنیا فایدې هم دي او زمونږ د آخرت فایدې هم دي پکې. او داسې یو عجیب او عظیم کتاب دی چې زده کول ځان له عبادت دی او لوستل ځان له عبادت دی، خدمت کول ځان له عبادت دی، هسې کتل هم ورته عبادت دی. قرآن کریم یوه رڼا ده او رڼا هم داسې رڼا ده چې د ستورو رڼا نه ده او د سپوږمۍ رڼا نه ده، بلکې داسې رڼا ده لکه د نور رڼا. ګورې ستوري رڼاګانې کوي، سپوږمۍ رڼا کوي، خو چې کله نور راشي بیا سپوږمۍ ختمه شي. سپوږمۍ موږ له په نظر نه راځي، چې نور راوخیږي نو ستوري موږ له په نظر نه راځي، ستوري کار نه کوي. دغه شان درې د پاسه سل کتابونه خدای د اسمان نه د انسانیت د هدایت دپاره رالیږلي وو او مختلفو پیغمبرانو ته غټو غټو لویو لویو عظیمو شخصیتونو ته هغه شریعتو په هغې وخت کې په هغې عمل کول ضروري وو. خو چې قرآن راغی د ټولو قانوني حیثیت ختم شو. اوس په تورات ایمان لرو موږ، په انجیل، په زبور او په سلو صحیفو زموږ ایمان دی، خو عمل پې نه کوو. عمل به صرف د قرآن کریم په رڼا وي. بس دا دنیا او دا کائنات چې موږ ګورو، دا قانون چې موږ ګورو، دا شریعت او دین او دا ژوند طریقه چې موږ ګورو، دا به صرف او صرف د قرآن په لاره وي، به بل آسماني کتاب نه. نو قرآن کریم رڼا ده. الله تعالی 12 کرته قرآن کریم کې قرآن ته نور ویلی. نور رڼا ته وی. لقد جاکم من الله نور و کتاب مبین. تاسو ته مې نور در لېږلی دی او دا نور قرآن کریم خو رڼا ده. کم پیغمبر له چې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ته نور وی، رڼا. کمې ملایکې چې راوړي جبریل علیه السلام، ملایکې هم د نور نه جوړې دي، د رڼاګانو نه. او قرآن رڼا ده، گویا کې د نور د طرفه چې الله دی، الله نور السماوات والارض، د نور د طرفه، د نور په واسطه چې جبریل علیه السلام دی، په نور چې محمد رسول الله دی، نور نازل شه چې قرآن دی. او قرآن د څه دپاره نازل شه؟ الله تعالی بیان کوي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې دپاره چې دا خلق د شرک او د بدعاتو او د غلطو رسمونو د تیارو نه نور ته راوباسي. نبی علیہ السلام ته وایي دا رڼا مې ځکه در لېږلې چې د تیارو نه خلک راوباسي، د قرآن رڼا ته کښېنې. مقصد هم دا دی چې خلک رڼا کې کښېني، د قرآن رڼا کې ژوند وکړي. قرآن کې څه دي؟ قرآن کریم کې الله تعالی زمونږ د ژوند او زمونږ د زندګۍ طریقې را لېږلي. ژوند به په څه طریقه کې؟ اول دا دی چې دا ژوند تیرې ته ستا عقیده به د صحیح، عقاید به سمې. قرآن دا موږ له ښودلي دي، د مسلمان عقیده به صحیح. عقیده څه ته وایي؟ عقیده عالمان د دین وایي دې ته وایي چې په یوه خبره باندې د دین زړه مضبوطول، زړه د هغې پورې تړل، دې ته عقیده وایي. لکه موږ وایو خدای شته او خدای یو دی، په دې زړه مضبوطول چې الله یو دی، تردد به پکې نه کې، شک به پکې نه کې چې خدای یو دی او که نه دی. خدای په هر څیز قدرت لري، دا به د کلک عقیده وي، دا به د کلک یقیني زړه به د دې پورې تړلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی،
د چې څه پیغامات راوړي ټول رښتونی دي دې باندې به د کلک یقین دې ته عقیده وایي. قرآن کریم موږ له عقاید ذکر کړي دي، عقیده به سمې او ورپسې عبادات دي. عبادتونه به هم کې، عبادتونه مختلف قسمونه دي، منځونه، روجې، زکات، حج، مختلف انواع ذکر، اذکار، تلاوت، دا مختلف انواع عبادت. ورپسې معاشره به هم د مسلمانۍ معاشره ای، مسلمان رور سره بستا ژوند او زندگی څنګه ای، کلی کې به څنګه اوسېږي، دشمن سره به دار و مدار څنګه ای، دوست سره به څنګه ای، کافر سره به څنګه ژوند دی، مسلمان سره به دې ته معاشرات وایي. دا ټول خبرې قرآن موږ له ښودلې، خو اصل پکې عقیده ده. ګوره عقیده، د عقیدې مثال د روح دی چې بدن کې روحي، لاسونه هم کار کوي، خپې هم کار کوي، سترګې هم کار کوي، غوږونه هم کار کوي، عقل هم کار کوي، زړه هم کار کوي، احساسات، جذبات، هر څه دی برابري چې بدن کې روحي. لاسونه، خپې، غوږونه، سترګې هر څه دي سم دم دي، خو د دې بدن نه د روح او الله وویسته مړ شوې نو بیا دا لاسونه کار کوي نه کوي، خپې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، غرض ټول اندامونه بیکاره شي. ولې؟ ځکه روح ته لاړه. او که بدن کې روح نه، روح وي، سړی ژوندی، یو سترګې اپریشن وکړي، سترګه لرې کړي، بیا هم دی ژوندی دی. لاس کټ کی زخم شي نه جوړیږي، ډاکټران ورته وایي چې کټې کا، لاس غوڅ کی، بیا هم دی ګرځي را ګرځي، مخې نومي، خلک ورته مړ نه وایي. خپای کار پرېږدي، غوږې کار پرېږدي، ټول اندامونه بیکاره شي، خدای ژوندی دی ځکه روح پکې شته. دغه شان مسلمان که عقیده صحیح وه، که اعمالو کې کمزوري هم و دته مسلمان ویل کېږي، دی مسلمان دی، خو کمزوری مسلمان دی ځکه عباداتو اعمالو کې کمزوري ده. او چې د ده نه د عقیده وباسې، داسې ده لکه د انسان نه چې روح وباسي. بیا د ده منځ هم صحیح، د ده روژه دې هم صحیح، د ده ذکر اذکار تلاوت دی صحیح، حج دی د ده صحیح، زکات دی د ده صحیح، هر څه دی د ده صحیح، خو هېڅ فایده نه کوي. ولې؟ ځکه عقیده ترې ووته، روح ترې ووتو. بیا مثال که موږ دې ونې له سوچ وکړو، د دې ونې جرلې دي، بیخ او څانګې دي، یوه څانګه ته کټ کا، بله کټ کا، بله کټ کا، سپرلی راشي بیا څانګې وکړي، تازه شي، ونه ولاړه ده. خو که جرلې او بیخونه کټ کې او څانګې ښه په ځای باندې شاخونه تر و تازه دي، نو څو ورځې وروسته به دا شاخونه وچ شي او دا ونه به بادونو تیزو سیلیو باندې به راوغورځېږي، د دې ونې نه بیا پیدا نه اخیستل کېږي، تی سوري ته نشي کېناستی، دا تا ته میوه نه کوي. ولې؟ ځکه جرلې او ویښې کټ شوی. دقه شان عقیده جرلې دي، بیخ دی، که دا ختم شو هېڅ ستا ته فایده نه کوي. نو موږ د قرآن کریم صحیح عقیده ښودلې ده، دا د قرآن اعجاز دی او د قرآن کمال دی. موږ له سمه مسلماني ښودلې ده. موږ له دا ویلي دي چې دې دنیا کې هر څه حوادث راځي، که ښه راځي که بد راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای وایي، قل ورته وایه پیغمبره، لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. ورته وایه پیغمبره، لن یصیبنا، هرگز موږ له نه رسي په دې دنیا کې هیڅ حوادث الا ما كتب الله لنا، مگر هغه څه موږ له رارسي چې خدای موږ له څه مقرر کړي دي. دې دنیا کې چې موږ سره ښه کېږي، که بیماری راځي، که صحت راځي، که غریبي راځي، که مالداري راځي، او که عزت راځي او که ذلت راځي، که خوشحالي راځي او که خفګان راځي، دا ټول الله موږ له لیکلي دی او راځي. بس الله تعالی په د کېدو نه مخکې خبردار دی. دې ته عقیده وایي. قرآن موږ له دا عقیده ښودلې، دا شان عقیده به ساتي. مصیبت راځي، زړه به فطرتاً انسان په مصیبت خفه کېږي، حالات د کنټرول نه بار شي، سړی په ژړا شي، د سړي اوښکې راشي،
دا طبیعي خبره ده، دا سبا دا خبره نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی وفات شه ابراهیم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې راتلې او ورته وایي انا بفراقک لمحزونون یا ابراهیم، ای ابراهیمه ستا په جدایۍ موږ ډېر خفه یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی لور یو ځلې خبر راولېږه چې راشه ماشومه لور مې ده او د دې د زنکدن حالت دی راشه. نبی علیه السلام صحابي ته ورته ووایه چې نه درځم زه مصروف یم. لور ورته بیا خبر راولېږه چې قسم ور واچوه چې ستا د په الله قسم یې چې راشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی، دا لور یې وکتله چې خپلې لور ته ناسته ده او د دې نوسی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشومې نوسی زنکدن دی سخت. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه هم دي، لور یې خفه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې جاري دي. صحابې ورته وایي قربان تم داسې کې یعنی تم جاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي زړه غمجن شي او سترګې اوښکې بهیي، زړه چې دردمن شي نو سترګې اوښکې بهیي. او دا اوښکې خو رحمت دی، دا خو څه بده خبره نه ده، چغې بده خبره ده، ګریوان سیري کول بده خبره ده، ځان وهل بده خبره ده، او د خدای په تقدیر او د خدای په قضا نه راضي کېدل بده خبره ده، اوتې بوتې ویل بده خبره ده. نو مصیبت دا راځي او دا طبیعي خبره ده چې سړی پې خفه کېږي، خو د مسلمان به دا یقیني چې دا د الله د طرفه دی او دې کې زما د عقوبت په لحاظ سره خیر دی. ډاکټر سړي ته ووایي چې ستا د اخپه زخمي شوې ده او دې کې د کینسر بیماری پیدا شوې ده او قریبه ده چې دا کینسر ستا ټول بدن ته خور شي او علاج دې دا دی چې د اخپه به اپریشن کې. نو دی ورته وایي زر کول اپریشن کا چې بدن ته خور نشي. نو دا ډاکټر اوس د دوست دی که دشمن یې دی؟ دا خو د دوست دی، د خیرخوا دی، دی د مرګ نه بچ که، ده ته فایده ورسوله، ظاهره کې خو نقصان دی که نه. دقه شان الله تعالی احکم الحاکمین دی، الله د قدرتونو مالک دی. الله تعالی تا باندې یو مصیبت راولي، یو درد در باندې راولي، الله تعالی به تا درد ستا پکې خیري، ستا پکې د ایمان عبادت دي، ستا پکې د درجاتو بلندي. قرآن کریم دا تعلیمات موږ ته راکړي دي. الله تعالی قرآن کې بار بار موږ له د صبر تلقین راکوي او د عقیدې د اصلاح تلقین راکوي چې هر څه کې به د عقیدې اصلاح کې. الله تعالی دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.